دا کمنټس لګو ګورې دغه غلطي د چا ده. مفتی صاحب واده مې کړی او ښځه مې ډېره زیاته بدي شي، هغه زما ډېر قدر کوي خو زما ورسره بیخي طبیعت نه لګي. اوس تې په خلاصېدو اریان یم چې څنګه به تې خلاصېږم او ژوند مې ډېر په عذاب دی. الله اکبر کبیره. عموما نه دی، عموما دا رښتینی دغه شان مسلې چې راشي دا عموما 80% عموما دا هغه رشتې ورانی که نه کم رشتې چې د هلک او د جینۍ د مرضۍ نه خلاف وشي. یعنی مور او پلار او ورونه یې وایي چې بس دا د غیرت خبره ده، به ته له مونږ ورکړی او دا به تکې او پلان ډینګه خوا دې خوا. عموما دا رشتې بیا ډېرې خرابي. ګوره که مونږ په اسلام باندې غور وکړو، نبي اسلام د خپلې لور نه تپوس کړی دی چې دغه شان چل دی، علي صاحب سره دې واده کوم آیا ته به دې راضي او کو نه. نبی اسلام کو چېرته زامن هم وی زامن که نه، نو نبی اسلام موږ ته دا وښودله چې ما به د خپلو بچو نه هم تپوس کوو. نو کم سے کم جنابو چې کله د خپلې لورو او د زوی رشته کوئ که نه، نو کم سے کم تپوس ترې کوئ. اسلام ګوره عموما دې باره کې دا وایي چې هلک او جینۍ یو بل لیدی شي، چې یو بل لیدی شي نو ته پوه شه که نه چې د هلک او د جینۍ یو بل لیدل دا څومره ضروري دي. ځکه که ضروري نه وي نو اسلام ولې هغه کار جایز کوي کم کار چې حرام دی، نامحرمو ته کتل حرام دي. خو اسلام څه وایي چې د کم هلک او جینۍ یو بل سره رشته وي، هغوی یو بل لیدی شي، یو بل دې ویني چې کله یو بل خوښ شو نو بیا ورله واده وکړئ. ځکه چې مور او پلار ته ورسره زندګي نه تېرئ او وروڼه ورسره بیا زندګي نه تېرئ. دا د دې ښځې او د خاوند د هلک او د جینۍ خپل منځ کې بیا ټول عمر زندګي ده. نو چې وروسته بیا مسلې درته پېښوي نو هغه ښه ده که وسخه ده. نو کم سے کم چې د خپلو بچو رشته کوئ که نه، نو یاره مهرباني کوئ تپوس ترې کوئ یار. لږ یو بل ته ښایه چې بهی دا جینۍ ده دا درله کومه، دا هلک دی د دې سره به واده ته کې دا ستا خوښ دی که نه خوښه دې ده او که نه د هغې نه پس بیا رشته کوئ. خو زموږ دا پښتو ده او پلان دی او دین دی او په دې کې ګوره ډېرې مسلې راغلي دي. ښه د حد نه سوا مسلې په دې رشتو کې راځي. چې اسلام تا ته وایي چې یو بل لیدی شي نو دا خبره بیا ضروري ده که نه. دا کمنټس تاسو وکړ نو زه هم کم سے کم نه دی 80% مسله دا ده چې دی د دې هلک د مرضۍ نه بغیر وله دا جینۍ کړې ده. ځکه خو وایي چې زړه مې دې چاودی دی. الله اکبر کبیره. تاسو کمنټس کې ووایئ که دا خبره زما صحیح نو صحیح ده، که غلط نو راته ووایئ.